السلام علیکم. ما ته داسې ښکاري چې پښتانه اوس اسلام آباد ته ځي نو په پاسپورټ په ویزه لګوي، ځکه چې د 26 نومبر د سانحه اسلام آباد کم کې چې ریاست او حکومت قتل عام کړی دی، هغه جرمونو پټولو دپاره اوس هغوی دوه کاره کوي. یو خو په سوشل میډیا باندې پابندي لګوي، پیکا ایکټ کې تبدیلي راولي، نور سخت کوي چې څوک فیک نیوز پیلاوي نو د هغوی دپاره دا قانون سخت دی. خو د ټول نه سیوا فیک نیوز چې دي هغه حکومت پیلاوي، او بل دا کوي چې کم کار دوی د بنګالیانو سره کړی چې نفرت اظهار به یې کو، او اوس د بلوچیانو نه کوي، مخکې به لږ مخکې د قبایلو نه کو، اوس د ټول خیبر پښتونخوا د هر پښتون نه د نفرت یو اظهار په اسلام آباد کې شروع دی، او دا ډیر خطرناک دی. دا پولیس کوي، ادارې کوي، انټیلیجنس والے چې کوي، دا د ملک بنیادونه ورانولو کوششونه دي چې څوک هم کوي. واقعیات دا راځي چې څوک پښتون دی په اسلام آباد کې بس هغه رانیسي او هغه بندوي، او د چا په موبایل کې چې د عمران خان تصویري هغه باندې خو د دهشتګردۍ اف آی آر هم کوي. اکو چرې په هغې اسلام آباد په ډي چوک په درنې کې وو او کو نه. په اسلام آباد موږ ته په خیبر پښتونخوا ته نږدې دي، نو دنیا پر لکونو پښتانه هلته کې ډېره دي، او هغوی خپل کار روزګار کوي، ټیکسي چلي، په هوټلو کې دي. یو کس ووي چې د هارډویر په دکان باندې یو منیجر و پښتون، او هغه غالبا چېرته 400 دی، د نیشنل پارټۍ سره نظریاتي ته منسلک دی، د عمران خان هم نه دی، او هغه هم بوتلو چې دا شناختی کارت باندې پښتون دی. یوې ټیکسي والا بوتلو چې یاره ته بس پښتو وی او شناختی کارت د خیبر پښتونخوا دی ایم دنه کو. محمد مالک ډیر مشهور صحافي دی، هغه وی چې په اسلام آباد سره خواته وړوکې کلی دی سیدپور، د هغې نه د شینواري هوټل ریسټورنټ چې دی د هغې بیرګان ټول بوتل چې دا پښتانه دي، بس دا د تحریک انصاف نمایندګان دي. نو دا نفرت چې روان دی دا ډیر خطرناک طرف ته دی. ملکونه قومونه کې اختلاف راوستل، نظریاتي طور هغوی ته سپک کتل، هغوی په د خپل نظریې په وجه باندې ګرفتارول، دا به دومره نقصان وکړي چې دا به بیا حکومت او ریاست نشي سنبالولی. څنګه چې موږ په 71 کې د بنګالیانو نه د نفرت یو سلسله شروع کړې وه، او هغه بیا دقې ته ورسېده چې ملک دوه ټوټې شو. نو کم خلک چې دا کوي هغوی کوي د عمران خان په دشمنۍ کې کوي، نو د دوی ذهنونه واړه دي، د عقل نه خلاص دي، دوی نه پوهېږي چې موږ ملک ته څومره نقصان رسو. نو خدای دپاره د قومیتونو کې د نظریې په بنیاد باندې اختلاف مه جوړوئ، کنې دا به پاکستان د تباهۍ باعث جوړ شي. آلریډي د خلکو ډیر ګیلې دي. بلوچستان کې میسنګ پرسن خلک غیبیږي، لاشونه مسخ کیږي، ملاویږي، هغه خلکو مجبور شو عدالت ول انصاف ورنکو، پارلیمنت ول ورنکو، احتجاجونو پرامن ول ورنکو، هغوی ټوپک راواغستو. ستاسو څه خیال دی د ریاست یا د دې حکومت چې پښتانه هم دغسې ټوپک راوالي، پرامن احتجاج پرېږدي، د عدالت نه مایوسه شي، د اسمبلۍ نه مایوسه شي، سیاست نه مایوسه شي، اخر چې ته یو سړی تنګ کړي نو هغه په جنګ شي. نو دغې طرف ته معاملات مه بوځئ. د کم پولیس والا پکې هم دیاړي لګېدلې ده، بس پښتون نیسي او د خاندان نه په زرګونو روپۍ رشوت دي، او بیا د پرچې نه وباسي، او چې څوک پیسې نه ورکوي په هغه باندې دهشتګردۍ مقدمې جوړي. نو دا چې څوک هم مشوره دې خلکو حکمرانانو له ورکوي، د هغوی خو دغه نشته. د آصف زرداري یو ډېره زړه انټرویو پرته ده، چېرته تاسو یې سرچ کړئ. هغه وایي چې د شریف خاندان اوس خو دواړه پارټنران دي، خو هغه وایي چې شریف خاندان خواهش دی چې ګریټر پنجاب جوړ کړي، دا نور واړه وړې صوبې دې لر کړي. نو دغې طرف ته کو د دوی خواهشي او ادارې په هغوی سره سهولتکاري کوي، نو دا به د ملک ډېره بدقسمتي. د خدای دپاره دا معامله رکاو کې، کنې پاکستان ته به ډېر نقصان ورسي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پیو کې، ویډیو شیئر کې، لایک کې، او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.